بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو زه استاد ضرور سجاد علي اخونزاده یم او په دې وخت کې موجود یم په تحصیل چغرزي په کوزه تیړه کې موجود یم. دلته کې بل شپه چې کوم باران شو هغه ډیر زیات نقصان کړل. دلته سره یو غریب ژرندګړی موجود دی. د ژرند وا داغه بنیم وړلې د ژرند او یو غټ پیراغلې چې ژرند ولا ټوټله خراب کړله. داغه سره موجود یو خبره اترې ور سره کوو چې څومره نقصانات شوي دي، نور نقصانات هم کړلي او دنه تاسو کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم دی؟ ما اقبال نوم دی. جی. او موږ تاسو ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو راغلی. جی جی. زموږ په دې دوک دړ کې شریک شوی لکه مهرباني. جی. او دا ژرنده زموږ روانه شوې ده. جی. دا ګټان پرې باید نړوفتې دي که نه. جی جی. په دې کې دانې مې هغه دانې مې وولډې لکه خوړ پرې راغلی. ورته دا باندې وړلې ټولو. باندې وړلې الله پترې مترې له ټولې خرابې کړلې لکه دن هم لکه خرابه شوې ده که نه. نو دغه کار دی رو خاصه خواش پکې موجوده حکومت ته ضلع انتظامیه ته بس درخواست کوي. حکومت ته خو زموږ دا درخواست دی چې یاره زموږ غریبي ده زموږ سره لاس خلاص وکړي. د حکومت نه او د ضلع انتظامیه نه بس درخواست کوي. ضلع انتظامیه ته خو زموږ دا درخواست دی چې یاره زموږ سره لاس خلاص وکړي. جی. د پیسو زموږ سره امداد وکړي. دا موږ دوباره بحال کو، دوباره جوړه کو. دلته د خلکو ته هم تکلیف دی لکه د دې ځای نه مشرانو ته دانې وړي پیټې وړي او په ګاډو کې او 100 روپۍ د پیټې ورکوي، 100 بیا خپلې ورکوي او کله هغه دانې وروکي شي کله خرابې شي لکه کله وایي دغه یو کار دی که نه نور څه نشته. زموږ نور څه کار روزګار نشته لکه دا زموږ کاروبار دی او غریبیا ښه ده لکه. جی تاسو به څه ویل غواړئ دا واقعه کله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا واقعه پرون بل پرون لکه د 15 اگست باندې دا واقعه شوې را پرون ماسپخین 15 اگست باندې. نو د دې سره د غریبانو ډېر غټ نقصان شوی دی. موږ دا حکومت ته وزیر حکومت ته چې تدیو سره تدیو امداد وکړي ولې دا متاثر شوي دي ډېر زیات لکه غټ نقصان شوی دی. د لاندې نه د پلم خراب شوی دی، له پاسه هم نقصان ډېر شوی دی. مکمل طور سره دا دغه شی د غریبانو نور څه چاره نشته. په دې باندې دغه 60-70 هزار روپۍ لګولې وي هغه نقصان شو. نو اوس دا موږ خاص کولو که تاسو ډېره غټه شکریا ادا کوو، ډېره مهرباني تاسو راغلی دې خولټ او دې غریب علاقې ته موږ لا او زموږ دا پیغام مخکې ورسوو. دا ډېره مهرباني سره شکریا. دا هم چې دا زما وراره دی، دا د دو ژرنده وه او په دې ژرنده باندې دور ډېر زیات خرچې کړلې او دا جوړه کړله. څه وخت کې دا مخکې هم داسې څه واقعات شو. اوس دا شو نو دا ژرنده د صرف دغه کاروبار او نور څه ذریعه نشته بلکې د دې ژرندې د خرابتیا نه ته دې تیړې د بانډو بغیر شوکاړه پورې د کسه پورې پیزو پورې دا ټول خلک راځي او دا ژرنده دلته کې وړي یا دا دانې بیا بر سړک ته خېجې بیا واپس کورونو ته وړي که نه. نو اوس دا تکلیف دوی ته هم دی او دغه پوره علاقې ته هم دی. بل ته دوم غریبي را دا ګزرانو هغه تنورانو دا ګټه خبر ځای نه راغلی. دا اوس ماتول غواړي پکې دننه کالي لکه پلونه دي نور په دې کې دننه سامان هغه ټول چوره شی دی لکه خرچه به ډېر راځي. زموږ داسې انتظامیه ته دا درخواست دی چې دا خرچه موږ له ټوله برداشت کړي. د دې غریب چې دا ژرنده دوباره چالو شي او د خلکو د تکلیفات هم ختم شي راوام. ډېره مهرباني جی شکر. او تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دې خپل ډارالای. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه لاول سجاد بھائی تاسو شکریا ادا کوم. مهرباني. تاسو زمونږ استانه ته چې کوم دلته تشریف راوړو او تاسو ډېره شکریا. بیا دا اقبال بھائی دې ژرندې چې کوم دلته نقصان شوی دی نو مرګرو خبره وکړه چې 50-60 هزار روپۍ دی او کم از کم لکه د دې چې د بنیاد نه کار اوچتېږي او په دې باندې کار کېږي نو په دې باندې خرچه ډېره ده. نن که یو دیوال صرف کوي نو په هغې باندې کم از کم 50-60 هزار روپۍ صرف په هغې راځي که نه. بیا د دې چې دا کم نظام درهم برهم شوی دی هغه چړ نه واخله د دې ځای پورې د دې بنیادي مضبوط کار وشي چې آینده لپاره بیا دې ته نقصان ونه رسي. لکه ستاسو شکریا ادا کوم. قدرمنو د خبرې اترې تاسو د کسانو واورېدې. زه په کوزه تیړه کې موجود یم. دلته کې دا کم ګټ چې را پرېودرې په دې خاص ولاړ یم او دا ژرنده ده د دې دا پترې ښکته چې ټوله ژرنده چې دا خرابه کړله او اوبو دې بره دا بند چې دی هغه هم وړی دی. دا کس ډېر عاجزه دی، د خدای تعالی غریب دی، دومره وس نه لري. صرف دا ژرنده سهارا وه هغه هم چې ده نو د باران د وجې سلایډینګ پې وشو، اوبه رالې د هغې د وجې ورانه شوه. ګیر چاپېره خلکو به هم دلته دانې راوړې هغو ته پې هم سهولت و. خو اوس د کاروم خراب شوی دی. ګیر چاپېره کم خلک چې دی هغو ته هم ډېره غټه مسله ده. د وجې ډېر لرې ځي او د تکلیف سره مخ دي. موجوده حکومت او ضلع انتظامیه ته زموږ دا درخواست دی چې د کوزې تیړې ویزټ خامخا وکړي او د دې غریب سره ودرېږي او دلته راشي دا ژرنده ولا بحال کړي
نو یوازې دته نه د ګیر چاپېره کم ولس چې دی د کوزې تیړې خوشه هغو ته هم ډېر زیات سهولت میلو شي. خپل کوربه سجاد علي اخونزاده له ورکړئ اجازت په لوی الله مسپارم. پاکستان زنده باد. د لوی الله په امان.